بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو چې کوم موضوع باندې خبرې کوو هغه دا نت. څه شی وایو؟ نت. نت یعنی نیټورک ایډرس ټرانسلیشن. نټینګ څه شی ده؟ څه کار کوي؟ څه دپاره استعمالیږي؟ فعلا که اول دپاره ساده همدونه خبرې وکړو چې نیټورک ایډرس ټرانسلیشن نوم نه پیدا ده چې ایډرس څه کوي؟ ټرانسلیټ کوي. नेटिंग पब्लिक आईपी पर प्राइवेट और बरअक्स प्राइवेट पर समाने पब्लिक माने बदले वन नेटिंग इस्तेमाली की उससे फायदा उससे दे माने को उस खबरें को नो राजू द नेटिंग मुताबिक फाइल खलास हो ओके हाँ नट मंग बोले चे नेटवर्क एड्रेस translation first described in RFC 1631 اول ځل د خلکو دا انټروډیوس کړی ده technique of translating private IP address into public IP address and vice versa public IP په private IP په public باندې بدلوي دا یو وظیفه ده not why اوس خبره مهم دلته ده چې ولې موږ نټینګ کوو ولې موږ private IP په public او public IP په private باندې بدلوو Not مونږ او تاسو وایو a short term solution to the problem of depletion for execution of IP addresses سمانا اوس مونږ او تاسو ویلې چې IP version 4 تقریبا 4 بلیون یوزر سپورټ کولای شي څونه یوزر سپورټ کوي 4 بلیون یوزر سپورټ کوي نو آیا په جهان کې 4 بلیون کسان دي زیات دي کنه یو خو نفر زیات دي دا خو مشکل نه ده دی نفر ته حتی که خالی نفر حساب کو دوی تم دا IP نه 4 بلیون کفایت نه کوي او بل خبره دلته دا چې اوس نن سبا کې هر څه چې دی آی پی یوز کیږي کالای منزلو ماشینم چې د دامم یو آی پی لري ښه مشکل راځي د کمپنۍ نه تا ته جوړي دا به په کور کې دا غځای نه دیته اکسس ورکړي دا شته ده هر یو سړی ډیوایسز لري یو نفر جرم کوي هغه باندې یو آی پی لري د دې ان آی سی نسانه یا تذکره نه چې دا هر څه چې دی دوی ته یو آی پی اډرس ورکړي په دې پتو باندې دا کار کوي نو آی پی دونه مخته لاړله چې آی پی خلکو فکر کاوه چې نور به آی پی ځای په ځای ودرېږي ځکه کمبود شو نه کېده اوس مشکلات پکې راغلل نو په دې ځای کې ایکسپرټ یا متخصصینو دا ویلې چې دې لپاره یوه لاره د حل راوباسي چې د آی پی د دې هغه نه مخنیوی وکړي د ځای کېدلو نه یا کمبودتیا نه مخنیوی وکړي نو دې لپاره نو دفتن یو غټ سولوشن نه راځي مخته موقتي سولوشن دی ایکسپرټ متخصصینو دوه لارې د حل ورته پیدا کړي یو مونږ ویلی سی آی ډي آر یا سبنیټینګ چې یو نیټورک سبنیټینګ وکړي هغه په څو باندې تقسیم کړي دا یو شارټ ټرم سولوشن بل څه شی ده نټینګ یو دا شارټ ټرم سولوشن ده د دې لپاره چې د آی پی نه مخنیوی وکړي لکه څه رقم ده اوس ګوره موږ او تاسو ویلې که په دنیا کې دا اکثر خلک اوس شاید 80% خلک په جهاني سطح باندې انټرنیټ اکسس کوي اوس دغه هر یو نفر ته چې ته یو آی پی ورکوي دا خو ډېرې آی پیانې ضایع کېږي که نو دوی څه کار کوي موږ په پرایویټ آی پی باندې څه کار کولی شو انټرنیټ اکسس کولی شو ګوره موږ ویلو چې آی پیانې دوه رقم ته دي یو پبلیک دی او یو پرایویټ هغه کنسپټ هم باید ذهن کې پرایویټ باندې آی پی موږ انټرنیټ کې کار نه کوي ځکه پرایویټ چې ده د لوکل نیټورک دپاره ده خو ته اوس وګوره تاسو چې دلته انټرنیټ استعمالوئ ستاسو ټول آی پیانې پرایویټ رینج کې پرایویټ آی پی باندې نن سبا خلک انټرنیټ اکسس کوي ها کله هم ته پبلیک آی پی ونه ګورې په دفترونو کې لاړ شه ته انټرنیټ کنیکټ کړه بیا د خپل کمپیوټر آی پی چیک کوو ګوره چې 102 یو 128 رینج کې ده پرایویټ رینج کې ده اوس څه کار کوي د دې خاطر نه موږ او تاسو دا نیټینګ دا یو سولوشن ده چې دغه پرایویټ آی پی څه ته بدلوي پبلیک ته بدلوي خلکو ته په انټرنیټ کې یو پبلیک آی پی باندې دا ټرانسلیټ کیږي او په عقب کې شاته نور څه شی وجود لري پرایویټ آی پی باندې دا اکسس کیږي اوس زه درته ښیم خیر لا تر اوسه شاید یو ګم غوندې موضوع درته معلوم شي نو موږ ویلې چې د آی پی د کمبوداتو په خاطر پرماننټ سولوشن چې دوی ورته پیدا کړه هغه څه شی ده آی پی وي 6 شاید دا پرماننټ نه یو مشکل یو وخت پکې راشي خو لانګ ټرم سولوشن ده چې زیات وخت لپاره کار کوي او شارټ ټرم لپاره سی آی ډي آر او نیټینګ ده چې نیټینګ پرایویټ آی پی پبلیک او پبلیک پرایویټ ترتیب ګوره نټ از ا وے ټو کنورټ آی پی اډرسز نټ یو لاره ده چې آی پی ان څه کوي کنورټ کوي hide a number of hosts behind a single IP address په نټینګ کې څه شی وي د یو آی پی اډرس شاته زیات تعداد د هوسټونو پټ وي لکه سره کوم ته دا کې یو شکل جوړ کوم به خپه دی پوه شو زه راځم پینټ خلاصوم ښه
موږ سره یو عزیزي په نوم باندې اورګنایزیشن یوه اداره ده. دلته کمپیوټرونه دي، پکې 200 کمپیوټرونه دي، 100 کمپیوټرونه دي، 1500 کمپیوټرونه دي. فرق نه کوي چې څونه تعداد زیات هغه ته موږ مشکل نه لرو. دا یو کمپیوټر، دا بل کمپیوټر، دا بل کمپیوټر، دا بل کمپیوټر، دا یم بل کمپیوټر، بس لکه نور هم جوړ. بس ته ځان دا 4 دانې به پرېږدو. هدف فکر وکړه چې 400 دانې دي. اوس دغه کمپیوټرونو ته زه غواړم انټرنیټ ورکړم. 400 کمپیوټرونه دي. 100 پبلک آی پیانو ته ضرورت لرم. 400 پبلک آی پیانې، نو دونه پبلک آی پی اویلیبل نه دي. دا غټه مشکله ده چې دوی هر چا ته پبلک آی پی پرووایډ کړي. نو اوس موږ او تاسو دلته څه کار کوو؟ یو راوټر یې ږدو که نه؟ راوټر ږدو. دغه راوټر ته انټرنیټ راغلی ده. څه شی راغلی ده؟ دا انټرنیټ د دې راوټر ته راغلی ده. اوس موږ او تاسو څه کوو؟ خپل کمپیوټر ته چې آی پی ورکوو، دې ته یو پرایویټ آی پی ورکوو. همیشه مو ګورلی دي کله پبلک آی پی موږ نه ورکوو. ښه، دلته راځو دا کار کوو. اوس موږ او تاسو ته آی اس پی یو پبلک آی پی راکړې ده. ها، یو پبلک آی پی اډرس ده. مثلا د دې راوټر پبلک آی پی اډرس ده. فرض مثلا لیکو مثلا 115.0.0.1 مثلا دا پرایویټ آی پی نه ده، پبلک آی پی ده که نه؟ اوس دې راوټر ته خو په دې آی پی انټرنیټ راغی. اوس موږ او تاسو چې څه کار کوو، دې کمپیوټر ته چې زه آی پی ورکوم 192.168.1.1 دا پرایویټ آی پی ده که پبلک ده؟ په دې انټرنیټ اکسس کولی شم؟ تاسو ټلیفون کې انټرنیټ لرئ؟ در سره ټلیفون شي ته هاټ سپاټ وای فای آن کړه چې ذهن کلیر شي. هدف دا ده چې په دې باندې پوه شو. هاټ سپاټ ته دا آن کړه. د ټلیفون دی چې زه دې عملي یو مثال درته ووایم. انټرنیټ ده که فیسبوک پکې شته؟ صحیح. آن شو؟ صحیح. امیر جان متقی که نه؟ څه شی ده پاسورډ؟ شفت اے ایم آی آر جے اے این اے این ډي اے ایل ایچ اے ایم 280. ښه، اوس ګورو. زه راځم دې کمپیوټر سره، زه د هغه سره مو کنیکټ شو. صحیح ده؟ اوس ما د هغه نه آی پی واخیستله، د آی اس پي نه مې دا اخیستی که نه. اوس ګوره دلته موږ تاسې که چیرې وګورو، دی به انټرنیټ اکسس کوي که به یې نه کوي؟ چې دی یو ځل دا کنیکټ شي، غلط ده. اے ایم آی آر جے اے این اے این ډي همداسې ده، اے ایل ایچ اے ایم 280. اوس وګورو چې دا کنیکټ شي. یو ځل بیا دې په دغه نټینګ په هدف چې پوه شي، بیا درس خوند کوي، پرې پوهېږئ. او که په هدف باندې ونه رسېدی، بیا خاص بورینګ کېږي. ممکن نه ده چې هغه بیا سړی برداشت وکړي چې دا نه دا شي. نه غلط ده. پاسورډ یې فعلا دپاره بدل کړئ او بل شی ورکړه اسانه یو 2-3 کوئ بېرته بدل کړئ. صفر 290 ها 290 که نه؟ 1 صحیح ده؟ 15 فرق نه کوي. موږ هغه سره کار نه لرو، فقط دغه کنسپټ وګورو چې څنګه ده. ښه،
connection was unsuccessful. ها امیر جان متقی دې سره موږ تاسو کنیکټ شو خو انټرنیټ اکسس نه لرو ولې نه لرو دا څه خبره شاید زما وایرلیس اډاپټر ته ما خپل کوم آی پی ورکړي یو ځل به زه دا وګورم راځم دلته اوپن نیټورک اینڈ شیئرینګ سنټر چینج اډاپټر سیټینګ لوکل ایریا وایرلیس پراپرټي کوم دلته خپل د آی پی ورکړي بیا نه دا مشکل نه لري صحیح ده کنه اوس د سره نه خیر دی بیا کنیکشن جوړ کړئ اوس ګورم پبلک اوس موږ تاسو دلته کنیکټ شو ها کنیکټ شو لدې سره مشکل نشته کنه اوس زموږ د کمپیوټر آی پی سو ده رائټ لیکم سټیټس ډیټیل تر راځم سو ده 192.168.3 دا پبلک ده که پرایویټ پرایویټ رینج ده انټرنیټ زه اکسس لرم کنه لرم او به ګورو راځو سی ام ډی ته پنګ کا ګوګل پنګ کو ګورو صحیح ده www.google.com اوس ګورو چې ریپلای راځي موږ ته کنه راځي د ګوګل که انټرنیټ ولرو ریپلای راځي ها ونه شو خو خیر کنه شو بیا یو ورځ باید موږ انټرنیټ ولرو د بعضې کمانډونو لپاره ښه ښه دې ځای کې وګورو نه دا هغه لیمیټډ ده که نه انټرنیټ اکسس بیخي شته نه ډیټا نه ده تلیفون صبر وکړه دلته فکر کوم چې راځي ویټینګ حالت کې خو نه خو بس زه خیر پرېږده وایم اوس راځو دلته سټیټس ته اوس د څه کار کوي دغه پرایویټ آی پی ده که نه ستاسو د انټرنیټ چې تاسو ته راغلی دوی یو څه لري ځان سره پبلیک آی پي لري ښه یو پبلیک آی پي ده د هغه یو پبلیک آی پي شاته چې ده ښه څه کار کوي دغه کمپیوټر ته چې ریکویسټ ځي دا کمپیوټر انټرنیټ ته په کم آی پي باندې پیژندل کیږي په انټرنیټ کې دغه آی پي اصلا پیژندل کیږي نه ښه 192 یا پرایویټ رینج آی پي نه پیژندل کیږي نو دا چې زی ریکویسټ لیکي دلته د طرف نه ریکویسټ دي په دغه ټول کمپیوټرونه په انټرنیټ کې په څه باندې پیژندل کیږي په دغه آی پی باندې سس کې داسې وګورئ چې دلته یو آل ډیوایسز دي الاؤډ ډیوایسز هم دي ها د هټ سپاټ کنفیګر نو دا خو آل ډیوایسز خو صحیح ده کنه او مشکل نه لري کې الاؤډ دی کنه دا خو هغه کار نه کوي خو زه پرې دا وایم زه ایسته کنیکټ ده کنه اوس وځو ګورم قطع شو بخي فکر نه کوم چې وشي ځکه چې تا کوم ډیوایسونه الاپ کړي دي هغه ده دا اوس بالکل شاید کنیکشن وانه خلی ښه آل ډیوایسز د سره کنیکشن نشي کولی نه آل ډیوایسز کې بیا نه کېږي بس زه پرېږده وایي ښه دلته ورته ګورو نو مونږ ویلې چې نټینګ څه کار کوي د یو آی پی شاته فرض مثالا زه وایم 10.0.0.0 دا څه شی ده یو پرایویټ کلاس ده صحیح ده که نه پرایویټ رینج ده دا واخله له دې نه تر دې پورې دا تبدیل که څه شي ته دا هم څه شی ده پرایویټ ده که نه 10 هم پرایویټ ده دا هم پرایویټ ده یا دا هم څه شی ده پرایویټ ده نو دغه درې رینجونه مونږ او تاسو څه کې یوز کوو پرایویټ نیټورک کې نو پرایویټ نیټورک کې به شاته تاسو سره دغه وي لکه څنګه دا شکل بند که که نه
نو هغه برخلی دا به ترانسلیټ کوي کوم یوې ته یو داسې ته لکه دې شکل ته اوس ګوره ښه آؤٹ ګوینګ ویب کلاینټ تھرو نیټ نیټینګ کې څنګه کار کوي موږ یو کمپیوټر ته آی پی ورکړی د 10.0.0.2 بل ته آی پی ورکړی 10.0.0.3 بل ته ورکړی د 10.0.0.4 د راوټر هغه انټرفیس چې لوکل ور سره کنیکټ ده هغه انټرفیس ته موږ مجبور یو چې پرایویټ آی پی ورکو ځکه چې دوی د سره کمیونیکیشن وکړي اوس دا موږ ټلیفون چې کوم آی پی یوز کوو ګوره تا ټلیفون آی پی پرایویټ واخا دا د ستاسو ټلیفون دا د انټرفیس چې کوم د سره دی دا نور کنیکټ دی د دې انټرفیس آی پی پرایویټ ده 10.0.0.1 د دې په ترو دوی انټرنیټ سره هو دغه راوټر دغه انټرفیس چې انټرنیټ سره کنیکشن لري دا انټرفیس اوس د دوی په کوم آی پی لري 204.1.1.10 اوس په کچېرې انټرنیټ سره اکسس کوي ښه نو دا په انټرنیټ کې دغه ټولې آی پیانې دا آی پیانې ویني دا ټولې آی پیانې په کوم آی پی باندې اکسس کیږي په انټرنیټ کې په دغه آی پی باندې پیژندل کیږي ضرورت نشته چې زه 1500 کمپیوټرونه لرم 1500 دانې باید پبلک آی پی ولرم یو پبلک آی پی لرو نیټینګ په تر باندې دا ټول ته انټرنیټ اکسس ورکولای شو ښه ورسېدې په معنا باندې چې نیټینګ څه کوي کنه ورسېدې اوس ګورم 10.0.0.4 دا ده کنه دا هر یو پورټ نمبر هم لري هر یو پورټ نمبر چې ورکه فرق نه کوي مثلا 1025 میپ 2 دا ترانسلیټ شوی دا کوم آی پی ته ترانسلیټ شوی دا 204.1.1.10 پورټ نمبر 2000 دې ته ترانسلیټ شوی دا او د دې پترو باندې دوی څه کوي اکسسینګ کوي په نیټینګ کې یو ټیبل وي څه شی وي یو ټیبل وي اوس دته چې ریکوست دی چې ویب سټ اکسس کوي دته د کوم آی پی نه ریکوست دی د دې نه دغه نه د دغه یوې آی پی نه پبلک آی پی نه ریکوست دی هلته دا شی نشته ده او دوی سره یو ټیبل وي په نیټینګ کې ښه په دې ټیبل دا رقم ته سټرکچر لري یو آی پی ده پکې انسایډ آی پی اني دي ښه څه شی دی انسایډ آی پی موږ سره سو ده 10.0.0.4 انسایډ پورټ نمبر یې سو ده 10.0.0.4 آؤټسایډ کې بیا دا په څه پیژندل کیږي په 204.1.1.10 په کوم پورټ نمبر په دې مثال آؤټسایډ کې دا 10.0.0.3 دا په دې پورټ نمبر ده انسایډ کې موږ سره آؤټسایډ کې د دې سو ده 204.10.1.1.10 په کوم پورټ نمبر باندې په دې پورټ نمبر باندې دا چې عملی وکړو اوس بیا پوهیږو اوس ورسېدې که نه په دې باندې مخکې له عملي نه باید ته پوه شې ځکه دا تیورټیکل موضوع ده موږ دلته انټرنیټ کنیکټیویټي نه لرو نه کوم آی ایس پي چې موږ سروس ټرانسلیشن وکړو ښه دلته موږ او تاسو باید تیورټیکل د دې دغه کانسپټ ځان باندې ښه صحیح په دې پوهیږو اوس په دې شکل سره دا اکسس کیږي ګوره درې رقم ته موږ او تاسو نیټینګ لرو څو قسم ته نیټینګ لرو درې رقم ته یو دا سټاټیک نټ بل دا ډاینامیک نټ او بل دا نیټ پټ سټاټیک نټ ډاینامیک نټ او نیټ پټ دا درې رقم ته موږ او تاسو سره نیټینګ وجود لري سټاټیک نټ چې شي کوي ډاینامیک نټ څه کوي او نیټ پټ نو هغه د دې سناریو باندې خو رسېدې کنه چې دا ټول آی پی ان برخه په یو آی پی باندې ترانسلیټ کیږي ها دا څنګه کیږي اوس ګورو موږ تاسو عملی چې دا ولې کیږي سټاټیک نټ کم نټ دا سټاټیک نټینګ کې د فکر وی د هر یو پرایویټ آی پی د لپاره باید تاسو ولرئ یو پبلک آی پی ولرئ یو آی پی یوې آی پی ته ترانسلیټ کولای شي فکر دی ها اوس دلته مونږ ګوره دغه نټ چې مونږ کړی دا مثال وایي په دغه نټینګ کې درې آی پیانې یو آی پی ته ترانسلیټ شوي دي ښه خو په سټاټیک نټینګ کې داسې نه ده په سټاټیک نټینګ کې څه کار کیږي هر یو پرایویټ آی پی د لپاره باید یو پبلک آی پی ولري چې یو پرایویټ آی پی یوې پبلک آی پی ته ترانسلیټ شي ښه لکه اوس ګوره 10.0.0.2 دا ترانسلیټ شوی د کم یو ته 122.1.1 ته مثال بیا دونه فایده نه کوي کنه اوس ګوره 10.0.0.3 ترانسلیټ شوی د دې ته نو هر یو پرایویټ آی پی د لپاره یو پبلک آی پی نو دا کوم خاص یوزیج نه لري دونه زیات ها دا سټاټیک نټ ځکه د هر یو پرایویټ آی پی لپاره به څه کار کوي یو پبلک آی پی اخلي دا په دې باندې ته کولای شي چې ته په لوکل کې دنه یو آی پی استعمال کې په انټرنیټ کې ستا کمپیوټر په بل آی پی باندې وپیژندل شي دې په خاطر کولای شي چې ته دا یوز کړې دا سټاټیک نټ او نور دا نه جلوګیری ده کوي د آی پی د ځای کولو نه ښه اوس دا سند شو کنه شو سند نو دې ته څه ویل کېږي دې ته سټاټیک نټ وایي چې هر یو آی پی به یوې آی پی ته کېږي ډاینامیک نټ څه کار کوي ښه اوس فکر دوی کدی که ته 15 پبلک آی پی ولرې 100 کمپیوټرونو ته آی پی انټرنیټ ورکولای شي 15 ته زیاتو ته نشي کولای ښه او ډاینامیک نټ چې دا ډاینامیک نټ څه کار کوي
ډاینامیک نټ کې یو پول خو پوهیږئ کنه ډي سی پی په یاد ډي سی پی پول یعنی لیست یو ګروپ د آی پیانو پول معنا ګروپ د آی پیانو یو ګروپ د آی پیانو راخلې یو بل ګروپ د آی پیانو ته څه کوي ترانسلیټ کوي فکر د وی خام اوس دلته زه اوس دا درته واضح دا وخت نه ورسم او مخالفه څه کار کوو موږ او تاسو ویل چې څه شی لرو ځان سره او ورځي پول د آی پیانو موږ سره کمته ده څلور کمپیوټرونو ته غواړو انټرنیټ اکسس ورکو موږ څه کوو یو رینج د آی پیانو اخلو د پبلیک ها بیا هم هماغسې کار کوو څلور کمپیوټرونو ته انټرنیټ ورکوي ته باید څلور آی پیانې د انټرنیټ نه واخلې پبلیک څو آی پیانې واخلې څلور آی پیانې خو فرق د دې او د سټیټیک نټ کې سره راځي سټیټیک نټ چې دا موږ او تاسو ویلي یوه آی پی مشخصا یوې آی پی ته ټرانسلیټ شوه خلاص اوس په دې کې موږ یو پول اخیستی ده ښه د څونه 122.1.1 نه واخله تر 122.1.4 پورې څو آی پیانې موږ اخیستې دي څلور آی پیانې اخیستلې دي یعنی موږ څو کمپیوټرونو ته انټرنیټ اکسس ورکولی شو څلورو ته خو هم زمان چې د څلورمې نه پنځم هم نشو کولی اکسس کو فکر د وي ښه څلورمې نه پنځم نفر هم ټرانسلیشن نه کوي خو ته کولی شي د دې په ترو باندې 20 کمپیوټرونو ته انټرنیټ ورکړي خو په یو وخت کې نه ښه دلته مونږ یو پول معرفي کوو چې دغه پول آی پیانې دغه پول آی پیانو ته ترجمه کوه اوس دا کنیکټ ده که نه 10.0.0.2 دا به ترجمه کېږي 122.1.2 ته مثالا دا به ترجمه کېږي دې ته خو دا هم لرې که دا مو څه وکړه لرې که دا کمپیوټر د دې په ځای باندې مونږ یو بل کمپیوټر راوسته هغه به هم ټرانسلیټ کوي که دا مو لرې که د هغه په ځای باندې یو بل کمپیوټر که د آی پی چینج هم کو ښه دا چې چینج کو په دې باندې بل نفر اکسسینګ کولی شي ورسېدي که نه ورباندې په دې امیر جان اوس ګورو خیر مونږ ویلې چې سټیټیک نټ کې 10.0.0.2 دا آی پی مونږ مشخصا معلومه کړله چې چاته ترجمه کابل سټیټیک نټ باندې پوه شي هغه باندې اوس بیرته پوهېږو مشکل نه ده 122.1.1 دې ته که اوس د دغه په ځای باندې د دې 10 په ځای باندې دا کمپیوټر ګول شو یو بل کمپیوټر راغی چې د هغه آی پی د 10.0.0.5 هغه به انټرنیټ اکسس کی نشي کولی ځکه چې 10.0.0.5 مونږ نه ده ټرانسلیټ کړی ښه دا مونږ نه ده ټرانسلیټ کړی همیشه به همدغه سړی کولی شي اکسس کی خو په ډاینامیک نټ کې مونږ دغه څلور آی پیانې بیا هم واخیستلې مثلا یو نه تر څلورو پورې اوس 10.0.0.2 دا یې ټرانسلیټ کړی دی 10.0.0.3 دا یې ټرانسلیټ کړی دی 10.0.0.4 دا یې ټرانسلیټ کړ په دې وخت کې دا بند شو دا څه وشو بند شو دې په ځای یو بل نفر راغی چې 10.0.0.10 ده هغه هم کولی شي په ډاینامیک نټ کې اوس دا چې بند ده کولی شي هغه دې بل ته ټرانسلیټ کړي دغسې کار کولی شي همزمان یې نشي کولی خو که بند آی پی تغییر کې کولی شي مشکل نه ده ښه خو څلورو نه زیات نشي کولی که آی پی یعنې تغییر هم کړي د څلورو نه زیاتولی نشي نشي کولی بالکل نشي کولی هلته کولی شي په ډاینامیک نټ کې او نور هلته به هم ته په تعداد د هوسټونو باندې به ته څه کار کوې یو پول د آی پیانو باخلې څه باخلې یو پول د آی پیانو جوړېږي ورسېدې که نه په ډاینامیک نټ باندې دې رقم نټینګ ته څه ویلل کېږي نټ سوري ډاینامیک نټ نو دا دواړه نټ دونه زیات یوزج نه لري ښه خو بل نټ چې موږ سره وجود لري هغه د نټ پټ څه شی نټ پټ دا موږ سره مهم نټ ټول آی ایس پیانې نټ پټ یوز کوي ښه نټ پټ دا داسې یو ټیکنیک ده چې ټول آی پیانې ملټیپل آی پیانې به په یو آی پی اډرس باندې څه کېږي کنورټ کېږي په هم زمان کې دام کولی شي په دې کنورټ شي دام کولی شي په دې کنورټ شي دام کولی شي په دې کنورټ شي اوس ګوره یو خبره ده ښه دلته په انټرنیټ کې یو ویب سرور ایښی ده دغه کمپیوټر غواړي چې د دې نه ویب سایټ اکسس کړي ده ته ریکویسټ راغی د دې نه نو دلته اوس ده بیرته دې ته یې رالیږي که نه دې 122 ته دی اوس دلته چا ته لیږي دلته راوټر کې هغه ټیبل د سره شته که نه دلته هغه موږ ولیده نټینګ ټیبل چې ده ښه هغه نټینګ ټیبل په ترو دا معلومېږي چې دی چاته ده خو انټرنیټ کې به ټول څه وي دغه یوه آی پي وي په همدې یوه آی پي باندې به اکسس کوي او نور ټول کولی شي د هغه نه استفاده وکړي پوه شوې که نه شوې ورباندې کوي په دې موضوع باندې سټیټیک نټ کې به ټولې آی پیانې راځي ښه دا به هم دې آی پي ته ترجمه کېږي دا به هم دې ته په عام زمان باندې 10 کولی شي 20 کولی شي 1500 کولی شي
ملټیپل آی پی یعنی نو سنگل آی پی ایډرس وذ پورټ نمبر از یوز یو آی پی ایډرس د یو پورټ نمبر سره استعمالېږي په دې کې دا مخته شي دې ټیکنیک ته څه ویل کېږي نت پټ چې په نت پټ مونږ ویلي چې ټول مکمل آی اس پی ان نیټینګ کوي که نیټینګ نه اوسې دا دومره پبلک آی پی آر دا دونه خلکو ته انټرنیټ توسعه کول ناممکنه خبره ولا چې دی نو ار یو کمپنی چې دا یو اداره ده یو پبلک آی پی ځان سره لري ها دا یو پبلک آی پی په ترو باندې دی البته په هغه کې انټرنیټ کې پیژندل کیږي آی اس پی صرف هغه یو ته کار کوي په انټرنیټ کې د ټول نتورک په هغه یو باندې پیژندل کیږي د نن بیا راوټینګ چې دا راوټر چې دا هغه نټینګ کوي دا په ترو باندې تاسو سره مختوي نو اوس که عملاً موږ د نټینګ کنفیګریشن وکړو څنګه کولای شو نټ کنفیګر کړو स्टैटिक नट कन्फिगरेशन د پاره او د نټینګ کنفیګریشن د پاره موږ تاسو څه کار کوو اغم جوړو ایکسس لیست ها د سټیټیک د پاره نه د نت پټ د پاره او د ډاینامیک نت د پاره ها سټیټیک نت څنګه کنفیګر کیږي ډیر اسانه او راحت انیبل ولیکا شو آی پی نت ترانسلیشن وکړه چې د تویخي چې کم ترانسلیشن فیلم د پاره شوی دا کنفیګر ټرمینل نو ترانسلیشن بداول د پاره نه شوی نو کنفیګر ټرمینل دا ولیکا اوس ولیکا چې آی پی نت مونږ نٹ ټرانسلیټ کوو انساید څه کوو انساید کوو سورس معرفي کوو ها سټیټیک نٹ کوو کنه مونږ ورته وایو چې 10.0.0.1 مثلا دا ترجمه کا سوتا یو سره 22.1.1.1.1 ته ترجمه کا خو شي داسې او کنټرول زیډ واشو آی پی نٹ ټرانسلیشن وکتا ته برازي ها اوس نټینګ وته څه کار کوي په یو انټرفیس باندې به کنفیګر کوي کنه چې کوم انټرفیس نو زیاده خلکو ته معرفي شي ها نو کنفیګر ټرمینل مثلا انټرفیس فاست ایترنیټ 00 آی پی نٹ انساید مونږ سره څه شي دا انساید کوم یو دا انساید انټرفیس باندې ته ورته معرفي کوي ها چې انټرفیس فاست ایترنیټ 00 مونږ سره څه شي دا انساید دا سیریال 00 مونږ سره څه دا آوټساید دا اوس عملاً کچېره موږ او تاسو غواړو دا وګورو نو موږ څنګه کولای شو دا کنفیګر خو خالي دغه کمانډ یاد ځان ساتي آی پی نٹ انساید سورس بیا سټیټیک کو ډاینامیک نو فعلا سټیټیک دا سټیټیک باندې خبرې کوي آی پی نٹ انساید سورس سټیټیک دا او دا عملاً ګورو موږ راځو دلته دا څه خلاصو پیکټ ریسر خلاصو ها اوس موږ او تاسو دلته انټرنیټ نه لرو خو خپل به یو ویب براوزر کریټ کړو هغه په ترو د نتورک په ترو باندې بلا کار مختبر شو صحیح ده که هغه ټاپالوژي ته راځه مخکې لرو هغه خلاص کړو اما هغه خلاص کړو صحیح ده کنه اوس ګوره ها زه راځم څه کار کوم خو هغه ټاپالوژي نه کیږي کنه ځکه چې هلته پبلک آی پی ان موږ نه لرو ډیفرنٹ آی پی ان د راوټر ها په یو انټرفیس په بل انټرفیس اوس موږ راځو بیرته خیر هم دلته دا نټینګ لپاره دا ټاپالوژي جوړو ها او دا درې وړه نټینګ نن کوو ځکه دا سټیټیک راغه زیات نه دي خیر اوس راځو موږ او تاسو دلته یو دانه کمپیوټر جوړو صحیح ده دا شو یو کمپیوټر دا هم شو موږ سره بل کمپیوټر درې جوړ کړل لږ جوړ کړل لږ به جوړ کړو صحیح ده دا درې دانې دا شو د دې سره موږ او تاسو دلته څه کوو یو سویچ کړو دا شو یو سویچ او یو دانه راوټر کړو او اوس څه کار کوم دې طرف کې یو بل راوټر راخلم مقدمه صحیح ده او له دې سره دلته څه کار کوم یو بل سویچ کړم او څه کوو دلته یو دانه ویب سرور کړم څه کړو یو سرور کړو صحیح ده کنیکشن جوړو د دې نه وروسته بیا کنفیګریشن وکړو او راځو دلته یو پورټ لري فاست انټرنیټ 00 کنه او سیریال 0 چې شي دا سیریال نه لري نشته په کنه دا ورډ سی ال آی او 20 لکه زوم ان کوي ښه چې کله نه ښکاري دا زوم ان کوي چې دا صحیح راشي او دا پاور اف زوم آوټ او اوس راځو دلته څه کار کوو دې به تمام ورنه کړه دا پاور اف کا زوم ان کا 20 او دا هم راوخته او زوم آوټ او بیرته دا پاور دی ښه اوس دا مو شو دا راوټر ټو راوټر ترمنځ سیریل
DC کیبل راخلو سیریل 00 د دې سیریل 00 سره کنیکټو فاست ایترنت راخلو د دې فاست ایترنت سره کنیکټو او دا راخلو د دې سره کنیکټو اوس فکر وکړه چې دا زموږ لوکل نتورک ده دا او دا چې شی ده دا انټرنیټ کې یو ویب سایټ ده یو هوست څنګه اکسس کیږي راځو د دې په خاطر مونږ او تاسو اول دلته زه ځان سره ټیم نتورک لرم ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن 10.0.0.50 او 10.0.0.1 دا بندوم راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن 10.0.0.1 او 10.0.0.1 تانا مجبور دا سټیټک نه کوم شي ښه بیا خپل سره سبا کوو نو 10 چې زیات هم نشي 10.0.0.250 او 10.0.0.1 اوس ازو دلته راوټر ته CLI ته راځو او چې شي نو enable configure terminal interface fast ethernet 0/0 IP address so 10.0.0.1 mask 255.0.0.0 او no shutdown configure terminal interface serial 0/0 IP address دلته زه یو څه یوز کوم پبلک آی پی ورکوم په دې انټرفیس باندې وایي مثلا یو سلو سو سالر وشت مثلا صحیح ده کم کلاس دی یو سالر وشت ها A class .1.1.1 mask 255.0.0.0 او no shutdown صحیح شو یو سالر وشت په دې باندې آی پی ولګي او اوس راځو دلته CLI no enable configure terminal interface serial 0/0 IP address یو سالر وشتو کنه .0.0.255.0.0.0 او no shutdown دا مش او configure terminal interface کوم interface fast ethernet 0/0 IP address التم ګوره دوی لوکل یوز کوي ښه مثلا د دې انټرفیس چې دا پرایویټ رینج لري صحیح ده مثلا دلته یو 192 رینج دی 192.168.1 ماس 255.255.255.0 اوس ګوره دا د ګوګل اداره ده مثلا دا هم په خپل منځ کې لوکل آی پی نه په پرایویټ آی پی یوز کوي خپل منځ کې په دنیا کې ته په سبا نه پیژنې په پبلک دا انټرفیس ته تا راځي اوس راځو په دې ځای کې او تاوایو چې څه شي نو شټ ډاون دا مو شو او فقط خپل ویب براوزر ته یو آی پی ورکو ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن سو آی پی ورکو 192.168.1.1 ها او ګیټوی 192.168.1.1 دا وشو د دوی ترمنځ راوټینګ نه شوی کمیونیکیشن نه کیږي کنه یو راوټینګ کنفیګریشن کوم د دوی ترمنځ راځو دلته او کنفیګر ټرمینل راوټر ریپ څه شي नेटवर्क کوم नेटवर्क د سره یو سل نه ده last.0.0.0 بلکې مې د ور سره یو سل سلر وشته کنه یو سل سلر وش .0.0.0 او دلته مرا زوریب کنفیګر کوم کنفیګر ټرمینل راوټر ریپ او ورته لیکو چې څه شی ده یو سل سلر وشته سره کنه سل سلر نیټورک یو سل سلر وش .0.0.0 ها او راځو ورته لیکو چې څه شی بس خاص بل نتورک یو 192 دی 192.168.1.0 اوس د دوی ترمنځ خو پینګ وار سره کمیونیکیشن صورت نیسی ها زه کچېره غواړم د دوی نټینګ وګورم نو دلته راځم ورته لیکم چې څه شی شو آی پی نات ترانسلیشن هیڅ کوم ترانسلیشن وجود نه لري نه کیږي ترانسلیشن اول لا پینګ کول سرور چې پینګ کیږي کنه پینګ کیږي ها پینګ کا څه شی پینګ کا یو 192.168.1.0 یو 50 کنه کنه ریپلای راځي کنه راځي اوس ګوره ویب سټ چې اکسس کوي دا خو که انټرنیټ وای نه شوي کولای انټرنیټ کوي د دا کار
نشوي کولای فکر مو وی ښه دا خو موږ فیز عملته جوړ کړی دا په انټرنیټ په تر باندې دی په دې رقم باندې دا انټرنیټ نشي اکسس کولای په پرایویټ آی پی باندې ښه اوس ګورم که ویب سایټ خلاصوي ویب براوزر خلاصوي شي کنه سو دا آی پی د ویب سایټ 192.168.1.1 ده 50 دا ویب سایټ خلاص کړ هر څه اکسس لري کنه لري ویب سایټ ته ناټینګ شوی ده کنه دا شوی اوس ګورم بیا را شوی ګورم شو آی پی ناټ ټرانسلیشن ده شوی زه غواړم دلته ناټینګ کنفیګر کړم نو څنګه نت کنفیګر کوو هر یو آی پی به ته جدا جدا ورته معرفي کوي کنفیګر ټرمینل او ورته ولیکه چې څه شی څه ورته لیکو مارم دا یادوته وګورئ آی پی نت انسایډ ها بس خلاص راشه دلته ورته ولیکه چې څه شی آی پی کنفیګر ټرمینل دا آی پی نت انسایډ ها چې انسایډ نیټورک موږ ورته معرفي کوو ها انسایډ سورس کم سورس ورته معرفي کوو سورس زموږ څو ده یو آی پی ورکوم چې یو سره دوه لاس ده کنه لاس.0.0.150 دا ټرانسلیټ که کم یو ده یو سره 40.0.0.100 ته یو ته نه یو خو د راوټر انټرفیس ده ښه فکر دوي هغه ته دا نشي ټرانسلیټ کولای مونږ ویل چې دلته به یو فول آی پی انو لري ښه مثلا نو ټایم چې دغه آی پی نت انسایډ سورس 10.0.0.50 دا ټرانسلیشن وکړه چاته دیتا کم یو ته دوته ها स्टैटिक पाते करना स्टैटिक नेटिंग को हाँ नोट टाइम चे 10.0.0.150 दा आईपी ट्रांसलेट कवा चाहते ट्रांसलेट कवा यो सर्विस.0.0.100 ता द्वता उस दना न चिदाई कम्युनिकेशन कई दना न नेटवर्क के खुदाई पदी आईपी पेज अंदर की गिलास.0.0.1 हो प जहान के चिदाल तो खुदाई पे पदी आईपी ने शिकार का वाले आल तब ब्या दे पकम आईपी बाने पेज अंदर की पदी बाने दादे ऐड का बल 11 शोरता ऐड कदा बल ममदा से 10.0.0.51 दा चाहता तब्दील का यो सर्विस.0.0.100 ता दरेता दा ट्रांसलेट का दाम शू 250.0.0.250 दा ट्रांसलेट का यो सर्विस.0.0.100 ता सलो सही शू उस नटिंग मंगू का सरा कम ता नटिंग मंगू देता वेलन की स्टैटिक नटिंग हां औला तो उस नटिंग न कीगी ځکه چې مونږ خپل انسایډ نیټورک او آوټسایډ نیټورک هغه ته نه دا معرفي کړی ښه نو آی پی ناټ انسایډ او آی پی ناټ آوټسایډ دغه کمانډونه موږ چې درته وښودل چې راوټر کې به ولیکئ کوم یو ده چې انټرفیس فاست ایترنیټ 00 موږ سره څه ده انسایډ ده سیریل 00 موږ سره څه شی ده هغه آوټسایډ ده فقط هغه به ورته معرفي کړئ ښه شی وشو دا ولې ښه استګ رازو دلته خپل هغه ته پرې دا رازو په دې ځای کې څه کار کوو راوټر ته دا معرفي کوو نو رازو کنفیګر ټرمینل انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 ورته لیکم چې څه شي آی پی ناټ انسایډ دا انسایډ اوس راوټر کویږي چې دا زموږ انسایډ ده ښه او آوټسایډ هم اوس دی پیژني اوس نه پیژني دا تر اوسه نو موږ ایگزیټ کوو دی راوځو ایگزیټ او ورته لیکم چې انټرفیس serial 0/0 اور تولی که چیسا شای آی پی ناٹ outside بس کلاس اوز دا ناٹنگ تا inside و outside ټول معرفی کو اوز راش اور تولی که چی show آی پی ناٹ translation دا اور تولی که inside مونگ سارا گورا دا سشیده یو سشیده inside global دا خوا او یو inside local دا یو آوټسایډ لوکل دا او بل آوټسایډ ګلوبل دا دیوانه وزن کوي که تاسو شي نټینګ ټیبل وپیژنه پی آر او سمانه پی آر او سمانه پروتوکول څه شي پروتوکول کم پروتوکول کې یوز شوی دا لا تر اوسه کم پروتوکول دوی نه یوز کړي ښه اوس درته څه خیمه دا راځي انسایډ مونږ سره لوکل کم آی پی دا انسایډ نه انسایډ لوکل دا انسایډ لوکل مونږ سره کم یو دا last.0.0.50 دا مونږ زمونږ انسایډ آی پی ده ښه لوکل انسایډ او دغه انسایډ کې ګلوبل آی پی مونږ سره څو ده یو سلو 0.0.0.2 انسایډ لوکل دا ده او انسایډ ګلوبل دا ده آوټسایډ هغه طرف نه چې کوم کنیکشن راغلی ده هغه طرف نه چې مونږ کمیونیکیشن کړی ده هغه آوټسایډ لوکل څو ده دا تر اوسه کمیونیکیشن صورت نه ده نیولی اوس ګوره زه راځم پین کوم ښه
دا کمپیوټر راځي صرف هغه ویب براوزر په انټرنیټ کې یو کمپیوټر پینګ کوي ښه راځو کمانډ پرامپټ ته لیکم چې څه شی پینګ یو سل دا 50 دا پینګ ښه اوس دا ځل چې پینګ کوي دی دا ځل نیټینګ صورت نیسي ښه اوس ګورم چې موږ تاسو سره ریپلای راځي که نه راځي راغی ولې دا ولې پینګ نه کوي پینګ کا یو سلو سودا ډاټ یو سلو آتش پیتا ډاټ یو ډاټ سو 50 ده کنه ها ولې دا څه مشکل شو دا وکړو اوس ګوره ښه ICMP پینګ خو ICMP پروتوکول یوز کوي پرون مې درته ویلې دا یو سل سلرویش دا انسایډ لوکل ولا ګلوبل دا او دا یم انسایډ څه شی دا لوکل دا outside global جو مون local مون سره یو سل دونه یو سل آتش پیتا ډاټ یو ډاټ 50 ډاټ لس دا global هم outside دا دا او دا هم دا دا خو ریپلای ول رانه ده ها اوس با دا کنیکشن چک کني نټینګ صورت نیولای ده ها ډاټ یو ډاټ سو 50 کمیونیکیشن پته شو لیکن ورو چې کمن کې کوم اشتباه نه کړی کنه ها IP not inside source static صحیح ده کنه دا مطلب IP not inside IP not outside صحیح ده کنه دا کوم مشکل نه لري خیر انټرفیس خو هم غلط نه معرفي کړی یو زر صبر وکړئ IP ان خپل چیک ورسو زه یو ځل دا نټینګ ختموم که یو ځل بیا پینګ کو دی بل نه ها نه هغه کې کوم مشکل نشته ده پینګ کا یو سل او 92 ډاټ یو سل آتش پیتا ډاټ 3 ډاټ سو ډاټ یو ده کنه ډاټ یو ډاټ 50 ریپلای راځي دا کمپیوټر کې څه مشکل جوړ شوی دی ګوره ریپلای راځي کنه راځي دا یو نه پینګ کوي یو سل پینګ یو سل 92 ډاټ یو سل آتش پیتا ډاټ سو ډاټ یو ډاټ 50 نه راځي ریپلای کنه دا صرف هم دې کمپیوټر کې کوم مشکل ده نیټینګ کې کوم خبره نشته صحیح شو نه راځي ریپلای کنه دا ګوره نیټینګ ټرانسلیشن دا اوس ټول ځان سره یاداښت کوي ښه دا راځم د دې آی پی وګورم لاس ډاټ 0.0 ډاټ یو ده کنه دې کوم مشکل نشته دا یې پینګ کو دې ځای نه پینګ واغه ښه پینګ یو سل 92 ډاټ یو سل آتش پیتا ډاټ یو ډاټ سو 50 پینګ کا دې سره هم کمیونیکیشن کوي اوس ګوره زه دا پینګ مکه چې کله زه راځم اوس ګوره دلته دې راوټه یو سل سلرویش ډاټ 0 اوس زه ورته لیکم چې شو آی پی نه ټرانسلیشن ګوره نه ټرانسلیشن کم پروتوکول یوز شول یو سل ادا دي ها سی ام پی یو سل سلرویش ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 2 دا ګلوبل آی پی شو موږ سره دا څه شي شو ګلوبل شو انسایډ ګلوبل موږ سره دا والا او انسایډ لوکل موږ سره سودا دا 10.50 دی ویني او آوټسایډ نه چې موږ سره کم راځي دا دی ویني دا پروتوکول نه دا مکمل نیټینګ کو صورت نسی نه پېږم چې دا ریپلای ولنه ورکړي نو کمیونیکیشن کیږي مشکل نشته اوس ګوره کچېره زه راځم ویب ایکسس کومه دا دوی هغه ویب سایټ خلاصو ها یو سل 92 ډاټ یو سل آتش پیتا ډاټ یو ډاټ سو 50 ویني دا ویب سایټ هم خلاصي انسر کیږي مشکل نشته اوس راځو موږ تاسو کچېره دا ځل زه نیټینګ وګورم نیټینګ ټرانسلیشن کې اوبل کارم وشو ګورم پروتوکول کم پروتوکول یو سوي دي TCP وینه کم کمپیوټر 10.0.0 سودا 52 د ایکسس کړه دا کنه وینه دا 52 او ان او ګلوبل کم یو دا ریپلای چې راغله دا غوي دا د هغه کمپیوټر درته خي دا غوي طرف نه دا غوي کمپیوټر انسایډ لوکل هم سودا
دا کنه دا انسایډ لوکل دا او انسایډ آوټسایډ ګلوبل ایسو دا هغوی کې نټینګ نه ده شوی داخل کې هم دا آی پی لري او په بیرون کې هم دا آی پی لري کار کوي که نه کوي اوس ګوره دا هم داخل او هم بیرون دننه چې ده د هغوی دا آی پی ده په خپل لوکل نیټورک کې ښه او دا یې څه شی ده دلته د اتیا څه شی دي دې باندې پوهېږئ ایچ ټي پی پورټ نمبر ده که نه ایچ ټي پی پورټ نمبر په اتیا پورټ نمبر باندې دی ریسپانس ورکړی ده ښه دی آی پی چې راغله 3 ځله پینګ مونږ کړی و که نه چې ایکسس کې ګوره دا راغی بل دا ټول ټرانسلیشن نو دې ته ویل کېږي سټیټک نټ ښه چې یو آی پی به یو آی پی ته ټرانسلیټ کېږي مونږ او تاسې هغه نټ اینډ ټرانسلیشن کې کوم غلطي نه ده کړې دغه یو ته ګوره آی پی نټ انسایډ سورس سټیټک 10.0.0.50 10.0.0.50 ښه اوس مشکل پیدا شو که نه چې دا ولې پینګ نه کوي کولی شي وایي چې ولې پینګ نه کوي که دلته دا مشکل هم دی خو دا کمیونیکیشن نه کوي که نه ولې نه کوي دغه دوه آی پی چې دا موږ دوه ځایه یوز کړې ده ښه دا موږ ګوره دلته هم یوز کړله ښه په دغه راوټر انټرفیس هم چې د آی پی څو ده دوه ده نو او د دې هم څو ده دلته هم دا دوه ده نو دلته مشکل شو ښه دا به ته دوه ته نه ټرانسلیټ کوي که نه یو بل ته اوس ګوره زه دا پینګ کوم او صحیح شو اوس ګوره پینګ کا څه پینګ کوو 192.1.1.0.50 پینګ نه کوي ولې پینګ نه کوي ځکه چې دی خو بیرون کې په دې بل آی پی پیژندل کېږي ښه او هغه آی پی هلته د بل چا ده نو دلته مشکل شو ها نو موږ او تاسو څه کار کوو دا نټ بل آی پی ته ټرانسلیټ کوو څو ته ټرانسلیټ کوو 500 ته ټرانسلیټ کوو $1.0.0 اوس ګوره څنګه دا ټرانسلیشن کوو ها دا راخلو دا هم بندومه راځو په دې ځای کې سی ال آی ته کنفیګر ټرمینل او ورته لیکم چې څه شی آی پی نټ اول هغه پخوانی ختمومه نو آی پی نټ انسایډ څه شی سورس static کم یوه 10.0.0.0.50 کم یو ته 140.0.0.څو ته دوه ته دا ټرانسلیشن مه کوه دا هم ختم کا بیا ورته وایم چې آی پی نټ انسایډ ها سورس سټیټک او 10.0.0.0.50 ورته دا ټرانسلیټ کوي 140.0.0.څو ته دا 500 ته ټرانسلیټ کوي بس اوس وشو ها اوس که چیرې زه راځم موږ او تاسو دا ځل پینګینګ کوو دا ځل په ریپلای راځي ها اوس ګوره پینګ کا ورته ایم څه شی پینګ کا 192.1.1.0.50 راځي که نه راځي ریپلای اوس که چیرې موږ او تاسو راځو دلته دا نټینګ ټرانسلیشن وګورم اوس وګورم شو آی پی نټ ټرانسلیشن ها اوس ګوره وینئ 10.0.0.0.15 دا ګلوبل آی پی ده کومه آی پی ته ټرانسلیټ شوی ده دې ته ټرانسلیټ شوی ده وینئ دا ده 50 آی پی ده یا 40 ده 50 ته ټرانسلیټ شوی ده ښه یا ځکه هم هغه ته ټرانسلیشن کوي هم دې ته برابر اشاره کوي له دې طرف نه چې ځي ښه اوس ګوره له دې طرف نه خو ریکویسټ راغی راوټر ته په کومه آی پی ریکویسټ راغی 10.0.0.50 باندې راوټر دلته څه وکړل په دې ځای کې دا ټرانسلیټ کړه دې نفر ته چې ریکویسټ ولېږه د 140.0.0.15 دلته ریکویسټ راولېږه دا راواخیسته دلته دا ریسپانس ورکړه چاته 140.0.0.15 ته ښه دا راغی بیرته دته ویل چې دا دې نه دا دې ډیټا واخلې 140.0.0.15 والا دا چې وکتل چې 140.0.0.15 په نټینګ ټیبل کې دا ما کوم یو ټرانسلیشن شوی دی دیتا بس بیرته 50 والا ته نو نټینګ ټرانسلیشن په دې شکل صورت نیسي او دا موږ سره سټیټک نټ کنفیګریشن دا راتلونکي ورځ به ان شاء الله ډاینامیک نټینګ او بل څه شي نټ پټ باندې خبرې کوو ښه اوس دا سیو کوو د څه شي دا ټاپالوژي د نټ په نوم پرېږدو چې سبا ته بیا په دې کې بیا نور کار کوو د خیر مشکل خو نه ده که نه ان شاء الله